صحابه وی چې مونږ به پیاده روان او پیغمبر علیه السلام به راسره و نو مونږ به تیز تلو هغه به تیز نه ته په عام رفتار به ته لیکن مونږ چې ته په لاره را لاندې کړی نه دی مونږ ته نشو مخکې کېدی وی داسې به معلومېده لکه چې ځمکه ورته راغونډېږي او عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی چې کله به مسکې شو یا خندل به وی قسم په خدای چې غاښونو مبارکو به یې رڼا کوله د حج په موقع چې نبی علیه السلام یا د عمرې په موقع به سر وخری نو خلق خو ویخته یو طرف ته وغورځوي هغوی به ویخته نه غورځول صحابو باندې به تقسیمول وی دا تقسیم کې د هارون الرشید وزیر سره یو دو ویخته مبارک دی ناجوړو ډېر پریشانم دا وزیر راغی ورسره کېناست وی بادشاه سلامت ولی پریشانه لږ غوندې خفه معلومیږي تا خو ډېره ښه بادشاهي وکړه په څه پریشانه یاره وی طبیعت مې ټیک نه دی وی نه ماته ووایه که څه قسمه خدمت یې چې زه وکړم زه به دې خفګان لرې کړم وی بس په یو څیز خفه یم او ډېر زیات په مال نه یم ښه په مال ډېر زیات په بچو نه یم ښه په بچي مې هوښیار قابلان دي او که زه مړ شم نو نه ضایع کېږي ځان له کار ایستی شي او په ښځو هم نه یم خفه ښځې مې ښه قشته ښکلي دي او مال ورسره دی که زه مړ شم نو ګزاره هم کېږي او نو ډېر خلک به یې په نکاح واخلي د ځمکو باندې مې پروا نشته نو یې ولې پریشانه وی خفه په دې ما چې د مړ شم او الله ته مخامخ شم نو ما سره به الله څه کوي وی خما خو وی که بل ساجت تی هر قسمه نو زه دله پوره کوم وی یو حاجت خو مې شته تی پوره کولی شي خو پوره به یې نه کړي وی وایه چې زما تر حاجت یو زه پوره کولی شم نو خامخا به یې پوره کوم وایه راته وی نه پوره نشي پوره کولی وی پوره کومې وی وعده را سره وکړه وی وعده مې ده سره وی ښه داسې وکړه چې تا سره د حضور پاک مبارک ویښته دي اماله راکړه او ورته څه وایي وی صاحب دا ویښته خو چې زه خلکو ته ښیم نو په دې خو زه ډېر لوی خیرات کوم لوی صدقه کوم او بیا مسلمانان را جمع کړم هغه صدقه پې وخورم او بیا ورته هغه ویښته مبارک ښیم او دې وخت کې خو ما سره څه شته نه نو 12,000 اشرفۍ وله ورکړې وی څونه خیرات کې وی دومره پیسې وی ها دا 12,000 اشرفۍ والا او په دې خیرات وکړه خو دا ویښته مبارک راکړه وی وعده مې د سره کړې ده ګنې دا ویښته مبارک دا ورکړی شی نه دی راویړل هارون رشید دی ورکړل هارون رشید ورته څه وایي وی وزیر صاحب ما دا فیصله کړې وه که ته د دې په عوض کې دا ټوله بادشاهي غواړې دا مې هم دله درکوله خو ساده 12,000 اشرفۍ دې وغوښتې وی ښه چې کله زه مړ شم هارون الرشید وی نو داسې به وکړې چې دا ویښته مبارک به دوه ځایه کې په قینچۍ به یې کټ کې نو دا یو به مې یو طرف ته را دوه کېدی او دوه مې بل طرف ته کېدی ممکن ده که د حضور پاک د دې مبارکو اندامونو د دې اعضاو د ویښتو مو د برکت نه پروردګار په ما باندې خپل فضل او خپل کرم وکړي ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم خالد ابن ولید د یرموک په جنگ کې شریکو پټکې ته پرېوت د کافرو په طرف کې د هغه پټکي دپاره دوباره د کافرو په صفونو کې ورننوت خلکو وی لیونۍ که روغې دا څه کې د دنیا د کافرانو په منځ کې ګوره ورننوت په صفونو کې ننوت هغه پټکي یې د کافرو د میان نه راوچت کړ په سر یې کړ او د هغې د وجې زخمیم شو چا ورته وی دا یو پټکي دپاره دومره تکلیف دی وکړو ځان دې په کافرانو زخمي کړ دا ولې وی تاسو ته څه پته لګېده وی په دې پټکي کې ما د حضور پاک ویښته مبارک یې ښودي دي وی چې سا مې وتې وی پروا به مې نه وه خو چې دا ویښته مې لاس ته رالل که دا چېرته د کافر لاس ته تلي و هغې یې بېادبي کړې و بیا به سو نو د حضور پاک مبارک دا خاصیتونه دي رونو دی بل خاصیت چې نوکان مبارک یې صحابو محفوظ کړي دي ویښته مبارک یې صحابو محفوظ کړي دي پڼې مبارک یې صحابو محفوظ کړي دي او کوټ مبارک یې صحابو محفوظ کړي دي او جام مبارک یې صحابو محفوظ کړي دي حضرت انس له به خلک رالل وی مونږ ته هغه جام وښایه چې حضور پاک مبارک پې اوبه څکلي دي نو یې د لرګي یو جام یې راله راوویسته او وی په میند مات شوی نو په تار باندې تړلی شوی وی په دې کې به ما پیغمبر علیه السلام باندې اوبه څکلي دی محفوظ کړي دي
دارنگی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورا مبارکہ اور دا غیز غرہ مبارکہ دا صحابہ محفوظ کردی سپا مدینہ شریفہ کشتا اور دیر زیاد تبرکات پا ترکیہ کی دی پا استنبول خار کے التلوی میوزیم عجائب گرد پاگی کے دیر زیاد تبرکات پر آتے دی اور پا شام کے مشتا دمشق کے اور پا مصر کے مشتا اور پا مکہ مکرمہ کے عجائب گرد اغی کے مشتا اور مدینہ منورہ کے مشتا دا دا حضور پاک خاصیتو ندی زمارونو بل خاصیت دا حضور پاک سو ابادری و دمر بہادر پا مخدز مکہ سوک ندی تیر شوی کم چی نبی علیہ السلام مبارک دا خود پا جنگ کے لگ غندی صحابون غلطی شوا نو کافران پر حمله شو نو صحابه یو خواب الخوا منتشر شو پا منڈ شو او پیغمبر علیہ السلام دقسی پا میدان ولار تختینا کافران پہ غزارو نہ کئی او نبی علیہ السلام پا میدان ولار دا حنین پا جنگ کے پا درو کے کافران ناستو مسلمانانو تا او دا غش و بارانو نے پہ اکلد او صحابہ کرام منتشر شو پا منڈ ترل شو او نبی علیہ السلام دقا سے پاغ اخپل ساروی باندے سور نے او صحابہ رانی سے چلا ساروی مخ کی نشی او نبی علیہ السلام زور لگئی او چی بیا صحابہ و ساروی نپری خود تلوتن حضور پاک تی کشو او دا آواز کئی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبرم او رشتون پیغمبرم دروغ جنیم او زد عبد المطلب زویم ولی تختمنا صحابوں نے چاہتا پوس کرے دی وی دا حنین پا جنگ کی تاسو تختے دلے ہے وی منگ سکے دا منگ امام والارو آنر تختے دلے حضور پاک موجودو نبی علیہ السلام فرمائی وی مالا خدای دا خاصیت را کرے دی چی زما پا دشمن روب دا یو میاشت پا مزل چی دلریم زما روب پا دشمن ورغور دیگی خبای سلی دا غیرت نرازی و جنگو نکی دا خصوصیتو دا پیغمبر علیہ السلام بہادر طاقت سمر زیادو بل خاصیت سدے دا دا حضور پاک خاصیتو نرتا خیم دمر طاقتو دا حضور پاک دا دنیا دا سلور و زر و زوانانو براغ براغتو دا سالویختو جنتیانو عمر طاقتو او دا یو جنتی طاقت دا دنیا دا سلو زوانانو پا مکہ مکرمہ کی او پالوانو رکانا اراغ نبی علیہ السلام تاو درید وی کتا پیغمبر اینو دا پیغمبر طاقت زیادی مالا پا کبڑی راش لذا دی رو پردولم تا برشتون پیغمبر او کما رو پردولی دروغ جن حضور پاک فرمائی حیران شم چی خدای دلو سا جواب مرکی کہ کبڑی ورسر نکو او اغدا سے پالوانو چی پالاقو بگر دیتا لوی مضبوط پالوان یو پالوان اغتا نشو ٹنگے دے کہ کبڑی ورسر نکو وی بچی دروغ جنے کہ کوم نزخو کبڑو لنیم راغلی بدا خبر دا سپکا خبر اگر شور جوڑ کوئی دا جلا میدان تا دیشی دا پیغمبر مضبوط طاقتی ما سر دے مقابلو کی کہ میرا پر دو دروغ جن بھی کی رو پر دو رشتو نہیں بھائی حضور پاک مجبورش چی مجبورش ور مخامخ شو خلق و تویخ پل قولای پام کوا وستا خود عمر غٹ وجود دنے خود ایلوی پالوان دے یو دی کی سر نقصان در نکی زوی اللہ بخیر کی چی سنگ سر مخامخ شو حضور پاک رکانا دے لاس تا لاس ورو رسے دا لاس سیونیو او چی دیکیا ورکلا سانٹے پیوڑے دے رکانا تا چیغ اکلا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ چاورتوی داولی پا یو دیکا وی قسم دے کر انسانی دیکاوا وی ما غٹو پالوانانو سر پرزو نکڑی دی او دیرو پالوانانو را غردو دی موڑیر میں را غردو دی وی دا بلشان دیکاوا دا بلشان طاقت تے وی دا سے زور او دا دی یو لاس طاقت ما پا زندگی کی دا دیرو پالوانانو ندی دی خود مسلمان کی دا دا حضور پاک مضبوط طاقت بہادر او دا لوی طاقت خواان لیکن تاوی چی دمر لوی طاقتی دا چاکو خوراک بم دیر خوری ڈوڑے بم دیر خوری پالوانو تا گور در ود یو گٹ پا یو وخوری نا دا حضور پاک دیر معمولی ڈوڑے دیر لک سیز باندی با حضور پاک پل اکتفاق والا لگی او ببیس کے لئے لک خوراک بکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو فیدت امت تسونا رسید لیدا بل خاصیت دا حضور پاک مخی جسمر پیغمبرانو دا غیب خاصی و قوم ترات لیدا
یا د یو کلي دپاره به پیغمبر لکه مثلا تورنجو کې به یو په عثمانزو کې به بل او په چارسده کې به بل او په پېښور کې به بل او حضور پاک دا د یو کلي دپاره پیغمبر نه دی او نه د یو قوم دپاره د حضور پاک د زمانې نه تر قیامته پورې چې څومره مسلمانان دي او په کم کم کلي او علاقو کې دي د ټولو د هدایت دپاره خدای پاک رالیږلی دی بل خاصیت بل خاصیت یې څه دی د حضور پاک نه مخکې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي د هغوی تعلیمات به امت ته رسېدل او امت به پې عمل کوم خو چې بل پیغمبر به راغی بس د هغه تعلیم به منسوخ شو او د حضور پاک دا خاصیت ده چې د هغه نه پس بل پیغمبر به نه راځي وی زه پیغمبر یم او د ما نه پس نه بل رسول راتلی شي او نه پیغمبر راتلی شي او نه زما دین په د بل پیغمبر په دین منسوخ کېدی شي دا د حضور پاک مبارک خصوصیت دی او لوی خاصیت یې څه دی نن دې په دنیا کې ما درته ویل نورو پیغمبرانو د قبرونو سوچه پته نه لګي ګمان او شک شته او زمونږ د خپل پیغمبر قبر مبارک محفوظ دی د هغه د صحابه حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما حضرت عثمان د هغې قبرونه معلوم دي حضرت علی رضی الله عنه په کوفه کې دفن دی د هغه قبر معلوم دی کلی معلوم دی چې کم کلی کې پیدا شوی او چې کم ته هجرت کړی پکې وفات ته هغه معلوم دی جمعات معلوم دی ترننه پورې محراب محفوظ دی ترننه پورې چې کم کې منځ کړی دی د کومو کویانو نه چې حضور پاک کو بس کړي دي که تراخه کویان به هغه خواږې شوي دي دا د حضور پاک بل خاصیت یو ناشنا خاصیت د حضور پاک درته بل وښیم د حج په موقع به څاروي حلالول د حج په موقع اوس هم خلک څاروي حلالوي سخي څومره او سخي دومره سخي دی چې د حدیبیې عمره کې ګورې څاروي حلالول څه واجب فرض نه دي مستحب دي چې څوک عمره وکړي څاروي حلالوي واجب فرض نه دي لیکن د حدیبیې عمرې له چې پیغمبر علیه السلام ته ځان سره شپېته څاروي بوتلي شپېته واړه حلال کړل دومره سخي او بیا ورپسې په بل کال عمرة القضا کوله نو اویا څاروي بوتلي هغه حلال کړل او د حج په موقع چې خلک حج ته لاړ شي نو یو څاروی حلالوي هغه هم چې د ټپ ټیپ ګوري چې لږې پیسې پې ولګي هلکه دا ګټ په څو دی په 400 ریاله مړه لږ ارزان که که نه هغه چیلی په 300 ده بله په 200 ده د ګوډې توشلې ته یې نه ګوري خو چې پیسې پې کمې ولګي حج کې ښه څاروی حلالول پکار دی پیغمبر علیه السلام څو حلال کړي دي 100 څاروي حلال کړي دي دومره پیغمبر علیه السلام نبی علیه السلام سخي 100 څاروي حلال کړي او ګور یاد ساته په دې 100 واړو کې ځان سره امت هم شریک کړی دی خدای د دې ثواب کې ما سره زما امت هم شریک کړي او ناشنا ټکې درته بل ووایم دا ګډان چیلي چې خلک حلالوي نو راسم یې له یوې تړې ولالې کې او اوښ چې حلالوي په ولاړه حلالوي ما لیدلي په خپله په مکه مکرمه کې اوښ هغې په ولاړه حلالوي راسملول یې ګرانې مې چې سمې له ساتې وتل هم ګرانې نو اوښ دپاره چاړه جوړه کړي یو په ولو تړي په ولاړه حلالوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اوښان حلالول نو یو اوښ به ورته د بل نه او بل د بل نه مری مخکې کوله چې ړومبې ما حلال کړه په بخاري شریف کې حدیث دی دی بل خاصیت څارو به مری د یو بل نه مخکې کولې چې ړومبې دې ما حلال کړي او ړومبې دې ما حلال کړي حالانکې څاروي تښتي چرګې ته چې پته ولګي چې ما نیسې ولالۍ مې چاړو وي نو هغه په شلو کندو منډې وایي یا د قربانۍ په ورځ باندې چې دې څاروي ته پته ولګي چې ما خو حلالۍ نو بیا څوک راټینګوري نه شي منډې وایي او د شریعت مسله هم دا ده چې څاروی حلالۍ نو چاړه ته پټه یک د مخامخ یې ورته مخ خایه چې ویې تړې بیا چاړه راغله لیکن هغه اوښان پیغمبر علیه السلام مبارک ته به سټونه مخکې کول دی بل خاصیت په دې شاه مبارکه کې مهر نبوت او دی بل خاصیت شاته د دې دواړو اولو په منځ کې د کمترې د اګې عمره د زر کې د اګې عمره و د کمتره به والو د کمترې د اګې عمره مهر نبوت
صحابه به مونږ پیغمبر علیه السلام ته ورتار غاړه وتلو وی نیت او مقصد بم پکې دا چې دغه مهر نبوت سره ملاسو لګي. او جلال الدین سیوطي لیکلي چې په هغې باندې دا خط لیکلی سر انت المنصور، الله ورته مهر لګولی چې زه چې کوم ځای سیر کې او ګرځه تا سره به د الله له طرف نه امداد کېږي. دا د حضور پاک خاصیت. صحابه وایي چې مونږ به پیاده روانو او پیغمبر علیه السلام به راسره نو مونږ به تیز تلو، هغه به تیز نه ته په عام رفتار به ته، لیکن مونږ چې ته په لاره را لاندې کړی نه دی، مونږ ته نه شو مخکې کېدی. وی داسې به معلومېده لکه چې ځمکه ورته راغونډېږي. او عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی چې کله به مسکې شو یا خندل به وی قسم په خدای چې غاښونو مبارکو به یې رڼا کوله. وی د غاښونو برېښنا او رڼا دا به مونږ ته محسوسېدله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترخونه مبارک سپینو، مونږ چې ترخونه خرایو یا ویښتو باسو رنګ بدلی، د هغې ترخونه مبارک سپینو تک سپین. په احادیثو کې راځي چې کله به تې څادر پرېوتي او که نه بار بار وی حتی رأینا بیاض بیته، حتی رأیتو بیاض بیته، وی ما د حضور پاک د ترخونو مبارک سپینوالی لیده. بل خاصیت یې سو چې وده به شو نو سترګې به ودې وي، زړه به بیدار و، زړه به یې وحی ته متوجه و، الله تعالی به ورته وحی را لېږله، نو زړه به بیدار و او سترګې به ودې وي. دا د حضور پاک مبارک خاصیتونو خصوصیاتونو. نو د سیرت د جلسو یو فایده ده چې د پیغمبر علیه السلام د حالاتو نه سړی خبر شي، دویم چې د هغې عظمت د سړي په زړه کې کېښودلی شي، او درېیمه فایده سي د دې تقریرونو. درېیمه فایده رونو دی چې سړی د پیغمبر علیه السلام حالات واوري او په هغه نقشه ځان جوړ کړي. دې غټه فایده. ډېر خلک یې لګیایي د سیرت په دې جلسو کې او ډېر خوشحاله سرونه هم لقوي او سبحان الله الحمدلله هم ډېرې چغې وایي، لیکن عمل نه کوي. زمونږ پښتانه بیا هم ښه دي، خو پنجاب کې دا مصیبت زیات دی، هغوی دې جلسو له ډېر زیات اهمیت ورکوي او بیا نه لمونځ کوي او نه روژه نیسي. یو سړی و که نه ښځې پاسه وي پېشمني له پاسه پانسې، دا خو ډېر ګران کار دی، دا هم پنجابیان دي. وی روژه نیسه، نو دا به څوک نیسي، روژه احسان کار دی، روژې به یې خوړی. هغې وایي روز پټان جانې روزه جانې، پښتون پېژو روژه پېژوي، زمونږ د روژې ضرورت دی. نو چې روژه ماتې ټیم به نو ټولو نه مخکې به درستخان ته ناست و، ښځه ورته وي نه پېشمنۍ کوې خدای والي نه لمونځ کوې نه روژه نیسې او روژه ماتې د له ټولو نه مخکې ناست دی. وي ښه چې روژه ماتې م نه کوم نو څه کافر خو راته نه ښکارم، یو خو به کو که د کافر نه ته ښکارم چې روژه ماتې نه کوم. نو بعضې سړی هم دغسې د سیرت جلسې کوي عمل نه کوي. د سیرت د جلسو غټ غرض دا چې د حضور پاک مبارک بشان عقیده زموږ خپله شي. یوازې په خولې کار نه کېږي، ګورئ عمل به کوې، د هغې په شان ښکلې عقیده او د هغې په شان ښایسته ښکلې اخلاق او د هغې په شان ښکلې کردار او د هغې په شان ښایسته ښکلې عمل. دا د جلسو د اجتماعاتو فایده ده. صحابه به فوراً د نبي علیه السلام په نقش قدم عمل کوه، خبره به یې د خولې مبارکې نه لاوتلې نه وه چې هغې کې به عمل سم و، عمل به یې کوه. نو د پیغمبر علیه السلام د سیرت مبارک نقشه لکم فی رسول الله اسوة حسنه. قرآن شریف کو یا ایها النبی انا ارسلناک، اے ښکلي پیغمبره مونږ ته دې قوم ته لېږلې شاهدا و مبشرا و نذیرا. تر دې نگهباني به کې شهود حضور ته وایي، ته به دوی ته هر وخت به د دې نگهباني به کې، نگهبان به حالات به ګوري، ګناه څوک کوي منې کې به، نیکي څوک نه کوي هغې ته به بلې، جنگ جګړې در نه څوک نه کوي. لکه سیند کې یو سړی دا شپون کې دا ګډې چیلې سړی نو پوره خیال ساتي چې ګډه چیلې پردي فصل له ور نه شي، ناجوړې چې علاج وله وکړي، اوبه ورکړي، ډوډۍ ورکړي، دقه رنګې به نګهباني کوي د خپل امت. او بیا چې څوک ستا تابعداري وکړي او ستا د نګهبانۍ نه فایده واخلي، هغې له زیرې ورکوه د جنت. او چې کوم سړی نه کوي ستا تابعداري نو نظیر هغه یروه د الله د عذابونو نه. وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا.
او دا اللہ پا حکم بخلق بلی دین تا داعی بے داعی دعوت پور کے او روخان انور بے لکا سنگ چی دا روخان انور نا ارچا تا فیدہ رسیگی دا غرنگی بے انشاءاللہ چستانا مخلوق تا فیدہ رسیگی وما غسوشو وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا او مسلمانانو نوی دا زیر ورکا کہ تاسو تا دا اللہ دا طرف نو دیر لوی احسانات و انعامات دا بدل خدای در کئی قولوا الحمدللہ من مسلمانان دا زیر ولا تطع الكافرین والمنافقین او اذا کافر و منافقانو گوری انمانی اغی خطابان دی کوشش کئی ستا پا مرگرو کوشش کئی محنتون کئی دا اغیو نمانی ودع ازاهم او کس تکلیف در کئی پروا مساتا سوک با در پس خبری کئی سوک با کنزل کئی سوک با پراپیگنڈ کئی اس فکر چیو نکے وتوکل علی اللہ اللہ وی پما بروسو کا وکفا باللہ وکیلا چی پما دے بروسو کا زمان بہترین مرگری بل سوک نشتا طول نظام و کارون بدے سمو یو سری زمان دے یو حج دا مرگری نتا پوسو کو منگ دمرا غافل اونا خبر یو دا اللہ و دا رسولنا منگ تا خدا قائد اعظم سے تاریخ پورا معلوم دی دکا سکول کے پرچہ رازی دا علامہ اقبال سے تاریخ راتا پورا معلوم دی دکا سکول کے پرچہ رازی زمان دی یو مرگری نے سری تا پوسو کو وی یرا پا مکہ مکرمہ کی دا بیت اللہ نا چی خلق تابیگی را تابیگی نوی دی کہ خدا خدا قبر دی نوی دا مدینی شریفی تا چی خلق راجی دل تر چا قبر دی العیاذ باللہ دمرا یو انسان تا پتہ نلگی چی دے حج دلار شی او دتا دا بیت اللہ پتہ نلگی او دتا دام پتہ نلگی چی زمون خدای جم دے دے و کمری او قبرم لری عیاذن باللہ دا سنا پوی خلق قسم دے دیر خلقو پا مدینہ منور کے دمانا پخپلا تپوس کرے دیر خلق راشی حج لا او چیزی پتہ وطن لگی چی دا نبی علیہ السلام قبر مبارک پا کم جائے کرے دا زمون حال دیرونو نو دا سیرت دا جلسو فیدہ دا کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا حالاتو نسڑی خبردار شی تاریخ جم دے پاتی شی دا حضور پاک او شکر دے دا خدای فضل دی زمون دا خکولی پیغمبر پورا تاریخ موجود پروت دے بیتیم پیدا شوی دے دا پلارنا پلار دا وفات نمخ کی وفات دا پیدایش نمخ کی وفاتو او چی دا شپگو کالو شو نمور بی بی وفات شو لومبے پیوالا چاور کردی دی خپل مور بی بی آمینه او بیا دا ابو لہب یو وینز و سویبا اغی والا پیور کردی او بیا پا طائف کے یو بی بی و نیک بی بی حضرت حلیم رضی اللہ تعالی عنہ پا سقیف خاندان کے بیا والا اغی پیور کردی لومبی وعدی کل کردی چی عمری پینزیش کالو او چا سر لومبی وعد کردی پا مکہ مکرمہ کی یو دیر نیک بی بی و او مالدار بی بی و او دیر او خیار بی بی و چی دا آغی نم حضرت خدیجہ و رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور پاک عمر پنزیش کالو دا آغی عمر سلویخ کالو او آغی دا پیغمبر علیہ السلام کارنامی لی دلیوی او دا آغی کلی صفتونے لی دلیم نا آغی پخپل مطالبہ کردی و چی دا نبی علیہ السلام سر نکاح کولوالا نکاح والا پیغمبر علیہ السلام دا خپل تر سر مشورہ اکلا ابو طالب سر دے سکت رو نور ترونه او دیر فاغا میرنی ترونو مین دی جدا میں پلار یو او ابو طالب پترونو کی سکت رو چه مور و پلار دا دوار یو دا حضور پاک پلار او دا ابو طالب پلار او دا حضور پاک نیو دا ابو طالب مور دا یو دا ابو طالب سر مشورہ اکلو پاغا مشورہ بیا دا خدیجی رضی اللہ عنہ سر نکاح شوا او دا نکاح خود بچا لسترا ابو طالب سے پخپلا او دا غی عمر سلویخ کالو او اغی طول خپل مال حال او عرص چکورونو اغا حضور پاک مبارک دا وقف کردی دی وحی پہ کل راغلی دا وحی پا حضور پاک پا سلویختم کال راغلی دا چی سلویخ کالی پورش او کم دے راغلی دا پا غار حرا کی راغلی دا او پا کم میاش کی دا رمضان پا میاش کی او تاریخ سویمو چی وحی راتلا نو علماء لکی سلی رشتم دا رمضانو چی وحی وربان دی راغلا دری کالا پس بیا وحی بنداوا او دری کالا پس بیا وحی رالا لنبے وحی کم راغلی دا دا آیتون یا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق
اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا لومبي آیتونه نازل شوي دي. او 3 کاله پس بیا دا آیتونه نازل شو چې یا ایها المدثر قم فانذر وربك فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. دا آیتونه بیا نازل شو. نو دا د پیغمبر علیہ السلام مختصر غوندې تاریخ دی. وفات کله دی؟ مشهور دا چې 12 د ربیع الاول. او قبر مبارک مزار شریف خلق چې ملاقات لذي روزه مبارکه دا په مدینه منوره کې ده. د نورو پیغمبرانو ګورې پته نه لګي رونو. د بعضې پیغمبرانو قبرونه په عراق کې دي او د چا قبرونه په فلسطین کې دي لکه حضرت نوح ابراهیم علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام، او د چا په شام کې دي لکه حضرت نوح علیه السلام. خدا هم پته نه لګي، تاریخي خبرې دي، پوره معلومات نشته. او زمونږ د حضور پاک قبر مبارک په مدینه منوره کې دی. دا ثابت خبره دی کې اړو شک نشته. د یو پیغمبر تاریخ محفوظ نه دی او زمونږ د حضور پاک ټول تاریخ محفوظ دی. یو انګریز یو کتاب لیکلی دی په انګریزی کې، او بیا د هغې په اردو کې ترجمه هم شوې ده، دی 100 men، د 100 لویو خلکو تاریخ یې ذکر کړی دی. د 100 لویو خلکو چې په دنیا کې کم 100 لوی خلک تیر شوي دي. نو هغه انګریز عیسائی دی او د امریکې اوسېدونکی دی، او هغه په اول نمبر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی نمبر کې، او 4 نمبر کې د عیسی علیه السلام ذکر کړی دی، او په 12 یا 14 کې ما نه هېرېږي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ذکر کړی دی. نو بیا یو خبره لیکلې ده، وی په ما به زما په دې کتاب به خلک اعتراض کوي، وی به چې ته خو امریکنی یې، د امریکې اوسېدونکی، او ته خو عیسایي، نو تا د خپل پیغمبر مرتبه په 4 نمبر کې ولې لیکلې ده، او د مسلمانانو د پیغمبر لدې دا لومبۍ مرتبه ولې ورکړې ده؟ نو هغه یې 4 وجې لیکلې دي. وی د دې لومبۍ وجه دا ده چې زمونږ پیغمبر واده نه دی کړی او د مسلمانانو پیغمبر واده کړی دی. د لومبۍ وجه نه زمونږ پیغمبر واده نه دی کړی، هغه کړی دی. نو هغه د واده متعلق، د بیبیانو متعلق او د بچو متعلق لوی تاریخ پرېښی دی چې بیبي سره به څنګه ژوند تیری، او د بیبي سره به د کور څنګه ژوند دی، او جامه به وله راوړې که نه، او په نکاح کې به څه ورکې که به نه ورکې، او چې مړ شي نو میراث به په مال کې به دې سره سي که نه، او که هغه مړه شي ستا به په مال کې سره سي او که نه، او بچې چې پیدا شي د بچو به څنګه تربیت کې، او د زنانه بیا په کور کې د عبادت او د هغې د بیمارو حالات. وی چونکې هغه دا ودونه کړي دي نو دا ټول نظام د هغه محفوظ پروت دی، او زمونږ پیغمبر عیسی علیه السلام نه واده کړی دی او نه بچي شته، وی د هغه دغه تاریخ نشته. واقعي د حضور پاک یو زمونږ د اسلام د دین لویه سګورې دا ده چې د ښځو ژوند به څنګه عبادتونه به څنګه، روجې به څنګه، او بچی به پیدا کیږي، د بچو تربیت به څنګه، او د بچو په څونه حق دی، او د خاوند په ښځه څومره حق دی، او د ښځې په خاوند څونه حق دی. عیسی علیه السلام د مارونو د درویشۍ او د فقیرۍ ژوند تیر کړی دی. هغه لګیا او د دعوت او تبلیغ دپاره په وطنونو به ګرځېده او په کوڅو به ګرځېده. یو به ورسره کونټۍ وه، یو به ورسره ګوډې او شاته به یې راچولې، او یو به ورسره کنډولو جام، او یو ورسره د لرګي ګومنځ وه، نور اسم ورسره نو، نه بیبي کړې ده، نه واده کړی دی، او نه مال او نه کور، نو جمع جرګه. اوس هم د عیسایانو پادران په دې غرونو کې پرتي چې دا کم راهبان عبادت یې کوي او نه ښځې کوي، رهبانیت ورته وي، نه بچي راوړي. نو یو ځل په لاره روانو، نو څوک د لښتي په غاړه ناستو، په لپې او بس کلې، نو اجام یې خوا غورځو، وی دې ته حاجت نشته، وی په لپه مو بس کېشم. بل سړی هغه غسل وکړه، نو په سر کې لاس وو او په لاس یې خپل ویښته برابرول، نو ګومنځ یې خوا غورځوله، وی د ګومنځ نه بغیر هم ویښته برابرېدی شي. نو د عیسی علیه السلام دقسې ژوند ورونو. نو وی زمونږ پیغمبر د درویشۍ او د فقیرۍ ژوند تېر، هغې خو ته خدای وایي عیسایان، او د مسلمانانو پیغمبر
په معاشره کې داسې ژوند تیر کړی دی خلکو سره ګډ ژوند دی تیر کړی دی خلکو ته اخلاق خولی دی او خلکو ته دین خولی دی او خلکو ته اعمال خولی دی دا وی دویم فرق شو وی دریم فرق سره دریم خاصیت د مسلمانانو د پیغمبر وی زمونږ پیغمبر جهاد نه دی کړی او د مسلمانانو پیغمبر جهاد کړی دی او ډېره لویه علاقه فتح کړې ده او هغه لیکلي دي وی د مسلمانانو د پیغمبر سره چې څونه جنګونه جهادونه شوي دي نو په هغې کې 2018 کسان مړه دي 2018 کسان ټول مړه دي او په دې 2018 کې څه د پاسه 200 کسان مسلمانان دي دا باقي کافران مړه دي او هغه لیکي چې په 10 لکه مربع میل علاقه د مسلمانانو د پیغمبر په قبضه کې راغلی ده نو وی زمونږ پیغمبر یوازې مذهبي مشر او د مسلمانانو پیغمبر دا مذهبي مشر و بادشاه و د بادشاهي طریقې م خلکو ته ښودلې دي بادشاهي به څنګه کې او قضا به څنګه کې که غل راغلی دی غلی کړی دی لاس یې پرې کړی دی او که زناکار زنا کړی دی نو سنګسار کړی دی او که ډاکو ډاکه کړی دی نو هغه سزا ورکړې ده او که چا قتل کړی دی نو هغه یې مړ کړی دی د مسلمانانو پیغمبر ام پیغمبر نبی و ام بادشاہ او زمون عیسی علیہ السلام صرف پیغمبر او بادشاہ نه ده کړی نو د بادشاہ ټولې طریقې چې څومره دي د مسلمانانو د پیغمبر نه راغلي دي او بیا د هغه نه پس د هغه اوو ملګرو بادشاهي کړې ده حضرت ابوبکر صدیق بیا حضرت عمر بیا حضرت عثمان بیا حضرت علی دی بادشاہانې کړې دي او د هغې نه پس د حضرت علی نه پس حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت حسن او بیا حضرت معاویه او بیا عبدالله ابن زبیر دی بادشاہي کړې دي په صحابو کې په ملګرو کې وی دا ورېرونو دې کې د عیسی علیه السلام شان نه کمیږي په دې م ځان پوه کې عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر جلیل القدر هغه ته چې کومه ډیوټي والا و هغه یې کړې ده خو زمونږ د پیغمبر ډیوټي لږه زیاته ده چې ته به وادم کې او د بچو چل به م خلکو ته ښې او دارنګې نظام حکومت او سلطنت به م چلی یوازې پیغمبر نو ورسره بادشاه مو فیصلې هم کړي دي او خشته ښکلي نظام او قانون یې مونږ ته پرېښی دی نو د سیرت د تقریرونو د جلسو یو فایده خو دا ده چې د پیغمبر علیه السلام د تاریخ نه به لږ ډېر خبردار شي دویمه فایده یې څه درو د هغه عظمت په دې پړه کې کښېني چې واقعي زمونږ پیغمبر څومره لوی سړی و لوی شخصیت و دا به دې پړه کې کښېني او دا حقیقت دی چې حضور پاک له الله ډېر لوی خصوصیات ورکړي دا په مخ د ځمکه د ډېرو خلکو نو د حضور پاک لوی او د اسمات تر ننه پورې چا نه دي لیدلی عایشه بی بی فرمایي وی او د اسمات لبلا وی بیا چې دی برادر زه به هغه ځای ته او د اسمات لاړم عموما نو ما به د پیغمبر علیه السلام او د اسمات چرته نه دي لیدلی او د اسمات ځای کې بدبویي وي وی هغې کې به خوشبویي وه و یو ځل مې دې تپوس وکړه د الله رسوله زه چې ستاسو د اودسماتي ځای ته لاړ شم نو هلته نه بدبویي محسوسوم او نه ستاسو اودسماتي وینم وی ته نه خبره عایشې چې د پیغمبرانو اودسماتي ځمکه ځان ته راکاږي ځمکې جذب کوي او د پیغمبرانو د اودسماتي داسې مثال دی لکه د جنتیانو د جنتي چې ډېر خوراک وکړي نو د هغه خوراک د اعظمي نه بدبویي شته او نه په هغه بدبویۍ څوک پوهېږي نو د پیغمبر خوراک دا چې دیو کې د بدبویۍ په شکل د پیغمبر نه خارجېږي یو ځل حضور پاک مبارک په یو کنډول کې د شپې واړه بول کړي واړه بول چرته په پیغمبر علیه السلام د خېټې درد نه دی راغلی د خېټې درد دا په هغه چا راځي چې خوراک ډېر وکړي او یا بے اعتدال خوراک وکړي او یا سخا خوراک وکړي د خېټې درد نه دی راغلی یو ځل یې اودسماتې وکړه د کوټې اودسماتې په کاسه کې شپه وه یو بیبي وه د هغه تږې شوې وه د هغې دا خیال نو چې دا کوټې اودسماتې د نبي علیه السلام هغې پې ګمان د اوبو وکړو تیاره مې هغې وڅکلې سهار حضور پاک تپوس وکړو ویل ما هغه اودسماتې و په هغه کنډول کې
هغه بیبي وی خو ماس کلی دی وی خطا باندې به تر مرګه پورې د خېټې دل نه راځي. دا د حضور پاک د اودسماتي برکت. او چې بیبي څکه نو اودسماتې که ډېر وخت هم کېدي بوی کوي که نه کوي؟ نو هغې بدبویي نه کوله، خوشبویي کوله، ځکه خو بیبي څکلې نه. دی یو خاصیت. لاړې مبارکې خاص عجیبه خاصیت لري چې کله به اوبه نه وي او کوي به وځنځېد نو حضور پاک به خپلې لاړې مبارکې په کوي کې وغورځولې، نو هغه کوي به داسې دغه به جوش به یې وچینو چې به بیا نه تشېده. دی د لاړو مبارکو برکت. یو ځل بیبي فاطمې کر الله نو حسنینو کې یو ماشوم هغه جړل. د لور نه یې تپوس وکړ بچې دا ماشوم ولې جاړي؟ وی دا وګېرې. وی ما لی راوله. نو نبی علیہ السلام لی راوست. نو حضور پاک خپله جبه مبارکه راویسته او د ماشوم په خوله کې کېښوده. وی زه فاطمې وی تر مرګه پورې به په ده بیا لوږه نه راځي او نه به دې د لوږې د لاسه وجاړي. دا د حضور پاک د لاړو مبارکو هغه برکت. خوله مبارکې خوشبویي او خوشبویي به یې کوله. زمونږ خوله څښابین کوي په صابون بینځي، دوه ځله بینځي په یو ځل هم کار نه کېږي. او د هغې خوله مبارکه خوشبویه وه. په کومه لار چې به ته په هغه لار به یې خشته ښکلې خوشبویي پرېښوده. او صحابو ته به پته وه چې نبي علیه السلام په دې لار تللی دی. د هغې د خولې مبارکې د خوشبویۍ د وجې نه. زمونږ وینه نجسه ده، پلیته ده، او د حضور پاک مبارکه وینه پاکه وه. عربو په دې وجود نه به یې پخکر باندې وینه ایستله. یو ځل یې پخکر وینه ایستله او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه له ورکړه. وی دا یو سودا چې ته پټه که. ابارو وت واپس راغی. وی پټه دې کړه؟ وی یو. وی کم ځای دې پټه کړه؟ نو خېټې ته یې لاسونی وي دلته مې پټه کړه. هغه اغسکلې وه. حضور پاک ورته غصه ونه کړه چې دا دې څه کړي دي، بلکې وی فرمایل وی په کوم وجود کې چې زما وینه شامله وي په هغه د جهنم اور حرام دی. دی د وینې مبارک خصوصیت دی. مونږ چې نوکان پرې پاخ وی وغورځه، قسم په خدای د حضور پاک نوکان مبارک صحابه ځان سره ساتلی دي. حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د حضور پاک نوکان مبارک وسره چې کله مړ کېده وصیت یې وکړ. وی الله ته به مخامخ کېږم چې ما سره به الله څه کوي. وی چې زه مړ شم وی د حضور پاک دا نوکان به راوالی او زما په دې شونډو او زما په دې بریتو دې پوزې سره خوا کې به یې ماته کېده. ممکن ده چې د حضور پاک د دې مبارکو نوکانو د برکت نه الله زما لحاظ وساتي او ما بچ کړي. حدیث کې راغلی دی ابو داود کې ځکه درته وایم عایشه صدیقه فرمایي وی بعضې خلقو سړو به خپله ښځه قصدن لویو لویو سړو له لېږله. د هغه زمانې چې کوم لوی چودري به او لوی مالدار به هغه له به یې ښځه ولېږله. وی زه ته ورسره بدعملي وکړه وی چې زمونږ په نسب کې د هغه سړي بچی پیدا شي. دا څومره جهالت په ابو داود شریف کې شته. خپله ښځه دا څونه بېغیرتي ده. دا به یې ولېږله وی لاړ شه پلانکي سړي سره بدعملي وکړه. بیا به ورته دې نه نږدې کېدل چې هغه بچی به ښکاره شو وی چې دا زمونږ نسب کې د بل نسب ښه نسب راشي. داسې خو به نن سبا چې دا څاروو سره او ګډو چیلو سره او غویانو سره خلک کوم کار کوي دقه چل به دې خلکو کو. د دواړو جهانو مبارک سردار خدای پاک راولېږه. د هغه خلکو نه کم شخصیات جوړ کړل. وګورئ تاریخ کې د هغې مثال به پیدا نه شي. داسې هستی ته جوړ شو. بدعملی ختم. بدعملی خو څه کوي چې ښځو ته نظر ختم شو، ښځو ته به یې کتل هم نه. دقه خلکو حضور پاک ته وی د الله رسوله وی مونږ ځان مکمل د دې خواهشاتو نه نه خلاصو. وی نه داسې به اوس نه کوئ. ښځو ته نظر یې کم ځای کوو. لاس ورول خو وروستو خبره ده. دا کې خو څه کوي چې پردي حق ته ګوتې به یې نه ورولې. داسې شخصیات ته جوړ شو. دا د چا د برکت نه؟ دا د حضور پاک د برکت نه. دا فکري تقاضا درو چې د چا کمالات خلکو ته ښکاره شي نو هغه سره نفسیاتي او فطري د خلکو مینه پیدا کېږي. نو دا علما ذکر کوي
کہ دا حضور پاک سرا فطری او نفسیاتی د انسان محبت قائم شي او مینه پیدا شي او د نور خلقو د لویو خلقو عظمت تړنوزي او د حضور پاک عظمت په زړه کې واقع شي، نو بیا به څه کېږي چې مینه قایم شي. بیا د مینې او څو تقاضاګانې دی هغه درته ذکر کوم. یو د مینې تقاضا ادب دی، ادب د حضور پاک ادب کول، او د مینې بله تقاضا تابعداري ده، اتباع کول. نو نن درته دا ړومبی تقاضا ذکر کوم چې هغه ادب او احترام دی. دا ما چې کوم آیتونه ستاسو مخکې ولوستل په دې کې رب العالمین د حضور پاک د آدابو ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، دا الله او د رسول نه به مخکې کېږئ نه، چې د الله حکم او ته د هغې نه قدم مخکې لاړ شي چې نه دا نه منم، هغې ته سپک وګورې او خپلې خبرې ته په دروند نظر وګورې. د رسول الله خبره او ته ترې قدم مخکې والې چې نه دا خو فرسوده خبرې دي او دا خو د 1400 کالو زړې خبرې دي، نن خو نوې تهذیب دی، زما دا خبره ښه ده، معاشرې له زما دا خبره برابر ده. وی واتقوا الله، الله نه ویرېږئ. ګورې د خدای او د رسول نه ښه خبره نشی پیدا کولی، او د خدای او د رسول نه ښه قانون نشی پیدا کولی، او د خدای او د رسول نه ښه اخلاق نشی پیدا کولی. د هغې نه ګام موچتوئ، الله نه ویرېږئ. او الله اوریدونکی دی او د علم خاوند دی. که داسې ګډې وډې خبرې م د خولې نه ووتې نو الله اوري او خبرېږي، الله به د هغې سزا درکوي. د مارونو د حضور پاک مبارک د عایشې بی بی په کوټه کې دفن دی، او ورسره خوا کې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما هم دفن دی. دا هغه زمانه کې د جومات نه د عایشې بی بی کوټه بار وه، کور بار و، خو یو کړکۍ جومات ته اوتې وه، نو حضور پاک به د هغې کړکۍ په ذریعه جومات ته تشریف راوړو. بیا یو بادشاه د عبدالملک ابن مروان زوی ولید یې نوم و، هغه په 80 هجرۍ کې د پیغمبر علیه السلام دغه کوټه مبارکه عایشه بی بی بیا وفات شوې وه، او دا درې واړه پکې دفن دي، حضور پاک او د هغه نږدې ملګري. نو دا کوټه په جومات کې شامله کړه، او حالانکه خلقو ډېر زیات د خفګان اظهار وکړه چې دا جومات کې داخلول نه دي پکار. حضور پاک د وفات په وخت کې په دې مرض کې فرمایلي وی خدای دې په یهودیانو او په عیسایانو لعنت نازل کړي. دا خیر یې وکړه، وی هغې د خپلو پیغمبرانو قبرونو ته سجدې کړي دي، پام کوئ ګورې زما قبر ته سجدې ونه کړې او زما د قبر نه جومات جوړ نه کړې. عایشه بی بی فرمایي وی که دا یره نه وي نو ما بیا دا قبرونه درته ښکاره کړي، خو یریږم چې څوک به ته سجدې ونه کړي او څوک یې جومات جوړ نه کړي. نو چې هغه دا کوټه مبارکه په جومات کې شاملوله، نو علما پې خفه و، خو بادشاه زبردست و، جابر و، چې د هغه مخکې غږ نه شو کولی. بیا د عمر ابن عبدالعزیز زمانه راغله، نو دغه کوټه یې 15 ګوټي جوړه کړه، 15 ګوټه. یو دیوال چې دا د کم طرف نه خلک سلام کوي، نو دا نیغ دیوال دی، او جومات طرف ته چې کم دیوال دی هغه هم نیغ دی، او بقی صحیح ته چې کم دیوال دی هغه هم نیغ دی، او چې کم دا بل طرف ته دی د جومات دی مخامخ صحیح ته، نو دی بیا داسې راوستی دی، نو یو ګوټی ته جوړ کړی دی، مخمس ورته وي 15 شکله 15 دیواله تاو کړل. نو ما نه یو عالم تپوس وکړ، ما ته یې ویل دا ولې؟ وی دا مخمس دا 15 ولې دي، کوټه خو د 4 دیوالو وي او دی 15 کړي دا ولې؟ نو دا ما ورته جواب ورکړم، عمر ابن عبدالعزیز عالمانو ته ووی چې دا 4 دیواله کو نه چې 4 ګوټه شي، 15 ګوټه کو یې چې د بیت الله سره تشبیه ختم شي. بیت الله 4 ګوټه دی، د هغې خلک طواف کوي، نو دا دې دا یو پونه به اوږده کړو، 15 ګوټه به یې کړو چې هسې نسه به څوک طواف شروع نه کړي او د بیت الله مشابه نه شي. د هغې نه پس یو بل بادشاه تېر شوی دی، سلطان اشرف، هغه ته ګیر چاپېره د اوسپنو غټې غټې جنګلې تاو کړې وي، او دا آیتونه د حضور پاک په هغه روضه مبارکه د پاسه یې لیکلي دي، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله
اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. دا پہ بر لکلی شوی دی چې د حضور پاک په مخ کې به اوچتې خبرې نه کوي، او چې څوک د حضور پاک په مخ کې ټیټې خبرې کوي، ښکته خبرې کوي، رو رو خبرې کوي، دا د زړه متقیان دي. د دې زړه کې تقوا پرته ده، پرهیز پکې پروت دی، د حضور پاک احترام کوي. نو چې څوک د حضور پاک په مخ کې ټیټې خبرې کوي، چغې نه وایي، شور نه وایي، دا هغه خلک دي چې زړه تقوا یې پرته ده، زړه کې یریږي، احترام کوي. دی له به خدای پاک لوی اجر ورکوي او الله به ګناهونه بخي. یو په آیت لیکلی شوی دی، او یو دا بل آیت لیکلی شوی دی دا چې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، چې د حضور پاک مخ کې به چغې نه وهئ. نبی علیہ السلام مبارک سره حضرت ابوبکر او حضرت عمر فاروق هم پراته دي. نو سړی وایي دا دواړه ډېر خوش قسمته دي چې د حضور پاک په ګاونډ کې پراته دي. دا لویه خوش قسمتیا ده. حضرت عایشې بی بی خوب لیدلی وی خوب مې ولید یو سپومۍ د اسمان دی نیمې ته راله او ډېره لویه رڼه یې وکړه او زما غېږ کې را پرېوته. وی بیا مې بل خوب ولیده چې یو بله سپومۍ نه هم په دغه خوب کې مې بیا ولیدل یو بله سپومۍ راوچته شوه او د اسمان دی نیمې ته ورسېدل او دا دنیا روښانه کړه او زما غېږ کې را پرېوته. وی بیا مې بله درېیمه سپومۍ ولیدله، د اسمان دی نیمې ته ورسېدله او ښه رڼه یې وکړه او زما دې غېږ کې را پرېوته. نو پلار ته الوی حضرت ابوبکر صدیق ته وی بابا داسې خوب مې لیدلی دی. غږ یې ورته ونه کړ. چې کله حضور پاک وفات شو او د عایشې بیبي په کوټه کې دفن شو، نبی ابوبکر خپلې لور ته وی عایشې ته یا بنیه، ای بنیته، ای زما لورې، هذا احد اقمارکې، دا د هغه یوه سپومۍ وه چې ستا کوټې ته راغله او یوه ترل آخرین او دوه نورې وترل اخرین، هغه دوه نورې سپومۍ به دې ان قریب وویني. نو بله سپومۍ حضرت ابوبکر صدیق وه او بله سپومۍ حضرت عمر فاروق وه. دا لوی منقبت. د یو عالم د پیغمبر علیه السلام په ګاونډ کې د حضرت ابوبکر او د عمر فضیلت ذکر کو چې دا ډېر بهتر دي ځکه د حضور پاک په ګاونډ کې دفن دي. نو یو شاګرد پاسېد وی صاحب د حضور پاک په ګاونډ کې چې څوک دفن شي نو د هغې څه فضیلت شته؟ هغه عالم ورته وی لنډ جواب درکړم که اوږد؟ وی نه لنډ جواب راکړه. نو د عالم ته چا ببوزې وه، دا پکینی د لاس ببوزې دی ورته وه. نو هغه عالم د هغه سړي نه تپوس وکړه د هغه طالب نه، وی دا ببوزې چا ته والی کېږي؟ وی دا صرف تاسو ته والی کېږي. وی صرف ما ته وی یو او وی هوی تاسو ته در رسی که نه؟ وی یو صاحب چې داسې تاوی را تاوی نو مونږ ته هم فایده را رسېږي. وی دغه رنګې رحمتونه په حضور پاک را ورېږي، وی ګاونډیانو ته فایده رسېږي. او چې څومره درود شریف خلک وایي او د هغه درود شریف برکتونه او د هغې فضیلتونه حضور پاک ته بالخصوص رسېږي، خو لکه د ببودي شانتې هغه هوا برکتونه دواړو ګاونډیانو ته هم رسېږي. نو په روزه مبارکې دا آیتونه لیکلي دي نو، او د دې مقصد څه دی؟ چې د حضور پاک احترام به کوئ او قدر به یې کوئ. د بنو تمیم یو قوم راغی، نو هغوی خو نه پوهېدل، د بهره رالل، د بهر نه به دا بانډیسیان خلک رالل په ادب بنو خبر. هغوی پې دا ګمان وکړه چې لکه عام انسان ته څوک اواز کوي نو اواز یې ورته وکړه یا محمد اخرج الینا، اواز یې ورته وکړه اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ له روزه ده، مونږ در سره کار دی. لکه اوس چې څوک راشي یو ملګري ته دیوال نه هغې غاړه اواز وکړي، هغې نو خبر چې داسې خو ویل نه دي پکار. نو نبی علیہ السلام مبارک وله راووت، فوراً قرآن شریف کې الله دا آیت نازل کړ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، چې څوک د دیوال نه هغې غاړه درته آوازونه کوي نو دا نه پوهېږي، نه پوهېږي، دا لا خبر نه دی، خیر دی. دی د آدابو نه به ورو خبرېږي. لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، چې څنګه یو بل سره چغې وهئ نو نبی علیہ السلام سره به داسې اوازونه نه کوي. دی یو ادب او احترام دی.
مونږ یو بل توایو اے فلان کیا، اے زیدہ، اے عبداللہ، اے سعید، دا چغی حضور پاک تا په داسې پناهو آوازونه نه کې. قرآن شریف ته وګورئ، آدم علیہ السلام ته خدای په نوم آواز کړی دی، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا آدم اے آدم. نوح علیہ السلام ته په نامه آواز کړی دی، یا نوح اهبط بسلام منا و برکات، اے نوح د کشتۍ نه کوزه په سلامتی او په برکتونو. ابراہیم علیہ السلام تے پناہ آواز کرے دے، ان صدقت الرؤیا یا ابراہیم سنگرے، ان صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اگر تے پا یا ابراہیم آواز کرے دے. پا موسیٰ علیہ السلام تے پا یہ آواز کرے دے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام تے پناہ آواز کرے دے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافشوک الیہ. اور ټول قرآن دا اول نه آخره پورې ولټوي، نبی علیہ السلام ته په نامه نوم نه دی اخیستی، اواز سره چې اواز یې ورته کړی دا نشته. دا دی یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، یا ایها الذی نزل علیک القرآن، داسې د صفت آواز شوی دی. یا ایها المدثر، اے صادر غستون کیا. یا ایها المزمل، اے زان ران غختون کیا. یا ایها الرسول، اے زما خپلی پیغمبرا. یا ایها النبی، اے زما خپلی پیغمبرا. دې سره آواز شوی دی. نو څنګه چې موږ یو بل سره په معاشره کې په نوم آواز کوو، دقسې په نوم آواز به د دواړو جهانو سردار ته صحابو نه کوو، او الله پې خپم شوي داسې به نه وایې ورته. احترام به کوې، ادب به کوې رونو. نو یو خدا شوه. دویم چې حضور پاک ودی را پاسوی بنا دے، دویم ادب و احترام دے. بخاری شریف کے حدیث یو صحابی فرمائی وی چې حضور پاک بکل ودو مونږ بنا را پاسو. ولی بنا را پاسه؟ یو خداغه به احترامی ده، او بل ممکن ده چې پرې خوب کې ورته وحی راځي، ځکه ډېر کله ته به حضور پاک ته په خوب کې وحی راتله، زړه به بیدار او سترګې به ودې وي، نه به پاسه. په یو موقع نبی علیہ السلام مبارک حضرت بلال رضی اللہ عنہ مقرر کی د شپې اخیری وختو، وی ته مونږ له څوکۍ کوه چې کله سبا راوخېږي مونږ مانځله را پاس. وی ښه، وی زه به م را پاسو. نبی علیہ السلام سره صحابه کرام موده شو، خدای بلال لم خوب وروزده، دی موده شو. نور راوخت، حضرت عمر د ټولو نه مخکې پاسېد، نو آواز یې ډېر درون او غټو، هغه وی الله اکبر الله اکبر. نبی علیہ السلام دا هغه په آواز را پاسېد، اے بلاله چېرته ته تا چې وې زه به پاسو؟ وی د خدای رسوله چې کوم ذات ته موده کړی وی نو زه یې موده کړم. نو ګوره پاسو بیا نه حضور پاک، ذکر بیا شروع کړ، الله اکبر به وی، نو حضور پاک به را بیدار شو. د خپې نه به یې نه لقو چې پاسه، لاس به یې نه لقو چې پاسه، آواز به ورته نه کو چې پاسه. دا د حضور پاک به احترامی ده، او د حضور پاک باغی ډېر قدر او ډېر عزت به کو. نو دا محبت او د مینې تقاضا ده چې موږ به د حضور پاک سره مینه کوو، عزت به کوو، احترام به کوو، او بیا ادبي به نه کوو. دا آیت کې نازل شو، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، چې د پیغمبر د آواز نه آواز نو اوچتوئ، ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، او داسې یو بل سره نیغې نیغې په زوره خبرې کوئ، دا به م نه کوئ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وی ګورې عمل به م برباد شي او په ځان به نه یې. علما لیکي چې د پیغمبر علیه السلام بې ادبي د عمل بربادي ده. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دینه پس غلی بو، دونه به غلی و، د ده ډېر تیز آواز و چې خلکو به یې تپوس کو، وی څه دا خبره خو ما ونرېده، دونه یې آواز ټیټ کړ. او یو بل صحابي و، هغه کور کې ناست جړلې نه راوته. حضور پاک یو ځل تپوس وکړو، وی فلان کې نه ښکاري. یو صحابي لاړ، وی نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه ته خو نه راځې؟ وی زه خو برباد شویم او تباه شویم. وی څنګه؟ وی ما آواز د حضور پاک په مجلس کې د ما آواز اوچت دی، نو ما ډېر آوازونه کړي دي او ډېرې اوچتې خبرې مې کړي دي، او الله وایي چې چا د هغې مخکې اوچتې خبرې وکړې عمل یې برباد دی، نو زما خوار څه برباد شوي دي. نبی علیہ السلام ته چې الو هغې ورپسې بیا استازی ولېږه، وی نه راځه خیر دی.
دا قصدن چې څوک چغې وي اوچت اواز کوي لکه بعض سړی په زوره زوره خبرې کوي او مقصد یې د بل بېعزتي وي او چې څوک غیر اختیاري اواز اوچت شي نو په هغې نیوکه نشته. دې نه علما دا معلوموي چې د مور او پلار په مخ کې به مو اوچتې اوچتې خبرې نه کوي او د استاذ په مخ کې به مو اوچتې اوچتې خبرې نه کوي. دا ګناه ده. نو د پیغمبر علیه السلام به ادب او احترام به کوي، عزت به کوي او د هغه د خاطره د هغه د کلي به م عزت کوي او د هغه د ګاونډیانو. حضرت عباس رضی الله عنه یو ځل حضور پاک له راغی، وی صاحب وی زمونږ خلک قدر نه کوي، عزت هم نه کوي. حضور پاک فوراً په منبر کېناسته، وی ای خلکه واورئ، عم الرجل سن ابیه، وی تره د انسان داسې لکه د پلار غوندې. وی که چا د عباس عزت وکړه زما عزت دې وکړه او که چا عباس خفه کړه زه یې خفه کړم او چا چې زه خفه کړم الله یې خفه کړه او چا چې الله خفه کړه قریب ده چې اور ته یې غورځوي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه، هغې اعلان وکړه، وی خدای مو بخه دا د جومات ته چې د چا ناوي دي دا بل طرف ته واړوئ، جومات ته د کوټو اوبه بندې کړئ، ځکه د خلکو چې چا جومات سره دیوالو نو ناوه به جومات ته بهدله، نو باران کې به جومات کې چقلې جوړې شوې، وی دا بل طرف ته واړوئ. نو ډېرو خلکو هغه ناوې واړولې او حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تره هغه ناوه نه واړولې. حضرت عمر چې راغی وی دا یو ناوه پکې ولې پاتې ده؟ نو ډاګې اوچته کړه هغه ناوې اخوا غورځوله. وی زه ویم چې ویړوئ تاسو یې نه اړوئ، جومات چا چقلو کېږي. حضرت عباس ته چا ووی، عباس چې راغی وی هغه ناوه وی عمر فاروق په لرګي واله ویړوله، وی ښې ونه کړل. وی دا ولې تا نه اړوله؟ وی دا حضور پاک مبارک په خپلو لاسو مبارکو دا ناوه ماله لګولې ده، ما چې کوټه جوړوله دا ناوه را د هغې لګولې ده. حضرت عمر چې خبر شو وی عباس ماله راشه، وی دا چا لګوي؟ دا حضور پاک لګولې وه. وی ځکه ما اخوا نه کړه، دونه احترام بیا د هغې ناوې کو چې که ما وه حضور پاک لګولې ده ابیا نه اخوا کوله. وی ښه، وی یو هله راشه، وی حضرت عباس ما نه غلطي وشوه، زه معافي غواړم. امیر المؤمنین په خپله حضرت عمر وله خټه خوشته کړه، هغه ناوې را واغېشته. وی عباس زما په اوږو به ودرېږې او زه به دې اوچتوم، دا ناوه واپس په خپل ځای لګې، معافي غواړم. وی نه داسې به وخېږم بره بیا ولګوم. وی داسې کېږي نه، د حضور پاک د مبارک لاس لګولې شوې ناوه مې غورځولې ده، اوس به زما په اوږو درېږې لګې به د بره نه خو هم ناوه لګېدی شي، خدا به کې خلکو امیر المؤمنین داسې مه کوه. حضرت عباس و امیر المؤمنین داسې نه کو، په پوړی به ورته ودرېږو، د بل طرف نه به یې ولګو. وی کېږي نه، د حضور پاک د مبارک لاس ناوه مې غورځولې ده. نو حضرت عمر ورته ټیټ شو او عباس یې په اوږو ودرېد او اوچت یې کړه، هغه ځای له ورسوه، ناوه یې پرې واپس کېښوده. دا د صحابه احترام و عزت و. د پیغمبر علیه السلام د تره سره باران یو ځل نه کېده، باران چې باران نه کېده قحط و، نو عموماً به صحابه نبی علیہ السلام ته شکایت وکړه صاحب باران نه کېږي، نو هغوی به مونځ وکړه استسقا. نو حضور پاک وفات شوی، نو حضرت عباس یې راوسته او چې وی مخامخ یې ودرو، وی ای الله یا الله، وی مونږ به تا ته خپل پیغمبر پیش که، نو وی فتسقینا، تا به مونږ سیراب کړو، په مونږ به دې باران وکړه. او نن حضور پاک مبارک دنیا کې مونږ سره نشته، نو نستسقیک بعم نبیک، نو د خپل پیغمبر دا ترم درته مخامخ کړی دی، الله په مونږ باران وکړه. ګوره الله دونه احترام کوي د حضور پاک د تره د پیغمبر هم درته مخامخ کړی دی. خدای مونږ سیراب کا، لاسونه یې نوښ کته کړه چې شین اسمان کې نور کې خدای ورېځ راښکاره کړو، الله باران وکړه. دا احترام دی زما ورونو. د کلي به احترام کوي، د کلي د جومات به احترام کوي. یو سړي د مدینې منورې د مستو بېعزتي کړې وه، وی د مدینې دا ماسته خو یې را همیشه تراوي. حضور پاک یې په خوب کې ولید، وی ښه چې زما د وطن مستو ته په سپک نظر ګورې دلته کیسه، فوراً زما د کلي نه وځه. هغې غریب به ژړل، یو عالم لبته بل عالم لبته، دا خو مانه غلطي شوې ده. چا ورته ویل چې د حضرت حمزه رضی الله عنه د حضور پاک تر سید الشهدا په احد کې او د هغه قبر سره وجاړه،
الله به دې معاف کړي. د هغه قبر سره لاړ او جړلې جړلې خوب کې چې وده شو حضرت حمزه ولیده، وی نور به دې الله معاف کړي، خو د مدینې شریفې نه فوراً وزه ګني د ایمان د وتو خطره دی ده. دونه احترام به کې د مدینې د خاورې. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدینې شریفې ته تلو. نو مدینه شریفې ته چې څنګه لاړ، یو ورځ به یې تېره کړه، نو وی زه ځم. شاګردان ترې راته وشو، وی صاحب ولې؟ وی بس زه ځم. وی خلق خو مدینې پسې ارمان کوي او بلا ورځې پکې تېروي، او ته راغلې او شاګردان دې د مونږ د قدر عزت احترام کوو، ته واپس ځې. وی بس زما څه ضرورت دی، زه ځم. هغې مجبوره که یو ورځ یې بله تېره کړه. سبا بیا وی زه ځم. شاگردان بیا را جمع شو، بیا مجبوره که ورځ یې تېره کړه. بل ورځ بیا وی زه ځم، زما ډېره سخته مایوي. خیر څه مجبوري ده، مونږ قربانول خلک خاندي. ستاسو د امام او استاد په مدینه شریفه کې تنګ دی او خلک ارمانونه کوي د مدینې شریف، او ته ته ځې، مونږ د روزانه پاتې کوو، ته ځې، مونږ ته وجه وایه چې ولې ځې. وی قسم دی چې مدینې شریفې ته را دننه شوې ما اودس نه دی مات کړی. یریږم چې اسې نه داسې ځای کې متیاز یو کوم چې په هغه ځای د حضور پاک مبارک قدم لګېدلی. ما پرېږدی لږ باروزم چې په یقین سره هغه ځای ته ورسم چې ما ته په یقین معلومه ده چې حضور پاک دلته نه دی رسېدلی، نو اودس به مات کم، واپس به راشه. اودس ماتې ګناه نه ده، صحابو نه دی کړی، څه تابعینو نه دی کړی، لیکن دا د هغه په زړه کې احترام او قدر د مدینې شریفو پروت. نو مدینه مبارکه د هغې احترام به م کوو د حضور پاک د مخ او د حضور پاک د برکت نه. یو ځل حضور پاک مبارک اعلان وکړو، فاطمة بضغة مني، فاطمه د ما د غوښې ټوټه ده. فمن احبها فقد احبني، چې چا دې سره مینه وکړه ما سره مینه وکړه. ومن ابغضها فقد اغضبني، چې چا دې سره بغض وکړه ما سره بغض وکړه. ومن ابغضني، او چې چا ما سره بغض وکړه، یوشک الله ان یوقعه فی النار، قبل چې الله جهنم په اور کې وغورځوي. څلورم احترام یې څو چې په کور کې دننه اوازونه به ورته نه کوي چې بار روزه، دی بل احترام دی. او د هغه د کلي، د هغه د خاندان، د هغه د اولاد، د هغه د ملګرو دوستانو د ټولو احترام دا به خامخا کوي. مجنون متعلق نه وای، مجنون وای لقد امر علی الدیار دیار لیلا، وی د لیلا په کورونو مې چکر لګاو. اقبل ذل جدار و ذل جدارا، وی کله مې دغه دیوال ښکله او کله مې دا بل دیوال ښکله. دیوال ولې ښکلی؟ وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، وی دی دیوالونو باندې عشق نو، د دې مینه مې پړه کې نه وه، خو دیوال کې دننه چې څوک پراته دي او څوک موجود دی چې لیلا ده، د هغې مینه مې پړه کې پرته ده. نو د لیلا د محبت توجه به مجنون د هغه دیوالونه ښکلول د کلي، او د مجنون د کوڅو سپی به یې ښکلوي، د لیلا نظر پرې لګېدلی دی. نو موږ به د حضور پاک د مخه د هغه د کلي او د هغه د ملګرو د ټولو قدر او عزت او احترام به کوو. دا قانون او دا قاعده شورو. او چې څوک به احترامي کوي سزا یې څه ده؟ قرآن شریف کې الله تعالی سزا ذکر کوي، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ای په ځان به خبر نه او عمل به دې برباد شوي، تباه شوي به. شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه دا ډېر لوی سړی تېر شوی دی، د دارالعلوم دیوبند لومبی طالب پاتې شوی دی، لومبی طالب دیو د دارالعلوم دیوبند، او لومبی استاد محمودو، او لومبی طالب هم دیو محمود. د دوه محمودینو نه خدای پاک دا مدرسه روانه کړې، او ډېر لوی خیر ته الله غشتی دی. په هر میدان کې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دی شاګرد، د هغه نه الله څونه کار اخیستی دی. مولانا حسین احمد مدني شاګرد، د هغه نه الله څونه کار اخیستی دی. بشان ورشا کشمیری رحمت الله علیه دی شاګرد، د هغه نه الله څونه کار اخیستی دی. مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه شاګرد، د هغه نه خدای څومره لویه سلسله روانه کړې ده او څومره لوی کار ته الله اخیستی دی. مفتی کفایت الله صاحب شاګردو، د هغه نه الله څونه کار اخیستی دی، څونه لوی استفتاګانې او فتوې کتابونه یې غټ غټ لیکلي دي. نو شیخ الهند صاحب دې تللی و مدینې شریفې ته، دی وایي زه چې په کومه کمره کې دی روم، په کومه کوټه کې
نو چې مونږ به ډوډۍ وخوړه نو د ډوډۍ هغه پوټي به م د کړکۍ نه بار غورځول. وی یو ماشوم مې ولیده، دا واړه خبرې مه کوئ بره، چپ شئ واړو. وی دا ماشومان یو ماشوم راته او چې د کړکۍ نه به چا اخوا ډوډۍ غورځولې وي هغه پوټي به یې راغونډول. وی چې نظر مې وکړ چې د جانو به څومره ټوکړې غورځولې لکه انسان ډوډۍ وخوري او کوم پوټي غورځوي وی دغې ماشوم به هغه پوټي راغونډول. وی د ما فیصله خپه شو چې دا ماشوم خو ډېر ښایسته ښکلی هلک دی راکوټې او دې دا پوټي راغونډوي چې په دې به څه کوي غوالې وړي ګډو چیلولې وړي چرګولې وړي. یو ځل مې تپوس وکړ بچې دلته راشه دا پوټي چې ته روزانه راغونډی په دې څه کوې؟ وی بابا دا کور ته وړو. بچې کور پې څه کوې؟ وی دا مونږ خورو که نه. ولې بچې ستاسو بل څه ذریعه نشته؟ وی نه د یتیم یم پلار مې مړ دی او ماشومان خویندې مې دي او مونږ ټول واړه یو نابالغه او د پردې د کور یو زما مور د چا خدمت هم نشي کولی با. نو د دقه د اجانو په دې کړکو ګرځم او چې کوم پوټي هغې غورځولې راغونډو او ځان لی خوشته په دې خپله ګزاره کوو. بچې دا کم دی ذاتي؟ وی د مدینې منورې. نو زړه مې پیسې درد وکړه. وی ما ورته وی چې بچې وی مې چې دا ماشوم خو به ضایع شي، دا چې لوی شي دی به څه کوي؟ نه بس هنر زده کي او نه بس علم زده کي، دا خو به برباد شي لوپر به شي. وی مې چې بچې یو خبره درته کوم، زه د هندوستان یم او مدرسې نوم مې دیوبند دی، تا به اورېدلي لویه مدرسه ده. نو بچې زه به ځان سره بوځم او لکه د زوی غوندې به دې خدمت وکړم، لوی به دې کړم د مدینې منورې د خاطره او سبق به در باندې ویم. ښایسته ښکلی عالم به دنه الله جوړ کړي، دلته به ضایع شي. او بیا راځه دې خپل کلي ته چې خدای دله علم درکړي نو الله به دله عزت او مال هر څه درکړي. زه مور سره دې سلا وکړه. وی با کاکاجي مور سره به سلا وکړم. وی مور سره دې سلا وکړه، مونږ به پلانکې روز باندې ځو نو کتلې نو ما سره به لاړ شي. وی دا ماشوم لا وی په کومه ورځ چې زه راتلم دا ماشوم راغی. وی مونږ اخیري سلام وکړو چې اوس به ځو واپس. وی دا ماشوم راغی. وی ما ولید ما چې بچې مور سره دې سلا وکړه. وی او کاکاجي مور سره خو مې سلا وکړه. مور درته څه وی؟ وی مور مې وی چې دا بچې لاړ شه ورسره، بلکل خدای به دنه عالم جوړ کړي. او بچې که عالم دنه جوړم نه شو خیر دی ستا د یو کس د ډوډۍ نه خو به خلاصه شم ګن، دې نورو سره به ګزاره کوم. مې بیا هم زړه خفه شو، مې چې نه بچې تا نه به خدای ښکلی عالم جوړوي. او مور ته دې ووایه زما نوم پته هر څه وله ورکړه، زه به ستا داسې خیال ساتم لکه پلار چې د خپل بچي، ځکه ته د مدینې باشندې. په پلانکي وخت زه ځم راځه. وی چې زه داسې روان شوم وی دا ماشوم یې رامنډه کړې. ما ته کاکاجي لږ ودرېږه. وی ودرېدم. وی د حضور پاک روضې مبارکې د پاسه چې ګمبد دی وی هغې ته یې داسې مخامخ ګوته ونیوله. وی ما ته وی چې ته ما کوم وطن ته بوځې هلته دا شته؟ وی زه خو پوه شوم. وی ما وی بچې که دا هلته وي نو موږ دلته څه کول؟ دا خو هلته نشته، دلته د ځکه ورپسې موږ راځو. وی کاکاجي خفه کېږه ما عالم دیم جوړ نشم، پیسه دیم نه، دا ټوکړې به راغونډوم، خو د دې ګمبت لاندې چې دا کومه خشته مبارکه ځمکه د روضه مبارکه را دې پرېښودو ته تیار دی. ما ګوره دې ماشوم بچي ته وګوره او د حضور پاک قدر ته وګوره او د هغه د ګمبت قدر ته وګوره. زما وروڼو د حضور پاک احترام، د هغه د جومات احترام، د هغه د دوستانو او د ملګرو احترام. حدیث پاک کې پخپله راځي اتقوا الله فی اصحابی. اے خلقوی د خدای نه ویریږئ، حضور پاک فرمایي د الله نه ویریږئ، زما ملګرو پسې ګورې بد ردونه وایي. پام کوئ. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم. وی که تاسو کې یو کس د احد د غر عمره سره زر خیرات کی، د احد غر 2.5-3 میله کې غټ غر دی، که د احد د غر عمره سره زر ستاسو کې څوک خیرات کی
ما بلغ مد احدهم، نو زما د صحابي د یوې چټاکې خیرات تم د هغې ثواب نه رسېږي. څومره لوی خدمت یې د حضور پاک کړی. قسم په خدای سړی حیران شي څومره مینه وره دې خلکو. یو ځل جهاد د خلک تلل، یو ښځه او ماشوم بچی و، چغې کړې په جړا جړا او الله ته لاسونه وکړل که یا الله زما ښکلی پیغمبر جهاد له روان دی او د دې ښځې خاوند په یو جهاد کې شهید شوی و. الله زما دومره څوک نشته چې د حضور پاک سره جهاد له لاړ شي. خاوند مې مړ، بچي مې نشته. دا مطلب مې دی چې د حضور پاک باندې هسې نه غشې لګي چې زما خاوند ورته مخکې ولاړ وي، زما بچی وي چې هغه ورته سینه نیغه کړې وي، نو حضور پاک باندې به تورې ورېږي او د غشو باران به او زما به څوک نه وي ورسره، هسې نه ونه لګي، زخمي نه شي، خوب نه شي جللی. الله دومره څوک نشته چې زه حضور پاک سره د هغه د دفاع دپاره میدان ته ولېږم. دا ماشوم بچی یې غېږ کې راواغېسته او نبي علیه السلام له جومات ته راله. حضور پاک له چې راله ودرېده، وی د الله رسوله زه د پلانکي سړي ښځی. نبي علیه السلام هغه وپېژن چې هغه شهید شوی دی. وی ما دا خپل بچی راوړی دی، دا جهاد له ځان سره بوځي. ورونه کې تړلی ماشوم بچی. وی څه دې ووی؟ وی دا بچی مې راوستلی دا ځان سره جهاد له بوځه. نبی علیہ السلام پریشانه شو، دې ښځې دماغو کې فرق دی او که څه چل دی. ورته یې وی په دې بچي به زه څنګه جهاد وکړم؟ وی زما څوک شته نه که نه. کاش چې خاوند مې وی چې د سره تللی وي، کاش چې بالغان بچي مې وي چې در سره مې لېږلی وي، کاش چې رونه مې وي پلار مې وي چې در سره مې لېږلی وي. هېڅ مې نشته او زما خپله زړه کېږي، خو ښځې ته پرېږدې ځان سره، په ښځو پابندي ده، نه دا بچی بوځه ځان سره. وی په دې بچي به دې څه وکړم؟ وی دا به چې څوک تا په غش یا په توره اولی، یو صحابي له یې ورکړه چې هغه لکه د ډال غوندې تا ته دې نیسي، دې به لږې خو ته به بچ کېږي. خپل ماشوم بچی سره څونه خلک مینه کوي چې ماشوم په جړا شي قسم دی چې هله مور پلار له خوب نه ورځي. دا صحابي له ورکړه د نه به ډال جوړوي او تا به پې بچ کوي. حضور پاک د سترګو مبارکو نه اوښکې اوبه دی او ډېره دعا یې وسوله وکړه. ښځې فکر مه کوه، دا بچی به خدای پاک لوی کړي او دی به د کافرو دپاره ډالي او دنه به خدای په جهادونو کې ډېر لوی خدمت والي او ته دی به سره خپل خاوند خدای جنت الفردوس ته داخل کړي. دا محبت و. نو چې دې خلکو سره څوک مینه ونه کړي، آیا هغه ایمان کې به فرقي که به نه؟ صحابو سره به مینه کوئ، د حضور پاک ګاونډیان ادب احترام به کوئ، قدر به کوئ. او هغې جومات ته چې څوک هم داخل شي که نه، نو خلک یو هیبت غوندې په سړي راځي. په خپله سړی نه غواړي چې ما نه د جومات بې ادبي وشي. د مدینې منورې کلي به قدر کوئ. حضور پاک مبارک چې کله هجرت وکړ مدینې شریفې ته، حضرت بلال به ژړل چې ناجوړه به شو، نو ژړل به. حالانکه په مکه کې څومره ظلمونه ورسره شوي وو، ژړل به او خیرې به یې کړه، یا خدایا ابوجهل تباه کې، یا الله عتبه تباه کې، خدای د مکې کافر تباه کې، مونږ یې د ښکلې پاکې ځمکې نه د وبا ځمکې ته راوشړلو، ځکه مدینه منوره کې بیماري زیاته. حضور پاک مبارک دعا وکړه، یا الله د مدینې دا وبا د مدینې نه لرې کړې، او اللهم حبب الینا المدینه کحبنا مکة او اشد. خدای مدینه مونږ ته خوښه کړې او داسې راته خوښه کړې لکه مکه چې م خوښه او بلکې د هغې نه یې راته زیاته خوښه کړې. نو خوب یې ولید، یو ببر سرې توره ښځه بد شکله مې ولیده چې د مدینې شریفې نه روانه شوه او جحفې ته لاړه. صحابه ورته وی صاحب تعبیر یې څه دی؟ وی الله د مدینې منورې نه وبا لرې کړه او جحفې ته یې ورسونه. آب و هوا مزیداره شوه، خوشګواره او خشته شوه. احد ته چې به کله راغی نو حضور پاک به فرمایل احد جبل، هذا احد، دا د احد راښکاره شو. جبل دا یو غر دی، یحبنا مونږ سره مینه کوي او مونږ د احد د غر سره مینه کوو. نو زمارونو دا د حضور پاک سره مینه چې سړی کوي، د مینې یوه تقاضا دا ده چې
چې د حضور پاک ادب بکې او احترام بکې، د هغه د کلي ادب او احترام بکې، د هغه د ملګرو ادب او احترام بکې. عمر ابن عبدالعزیز ډېر زیات عادل بادشاه تیر شوی، ډېر عادل. او د حضرت معاویه رضی الله عنه او د حضرت علی رضی الله عنه منځ کې جګړې به ډېرې کېدلې. نو یو سړي د عبدالله ابن مبارک نه دا ډېر لوی د حدیث استاد دی، راغه نه یې تپوس وکړه، وی صاحب عبدالله ابن مبارک غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ عمر ابن عبدالعزیز وی صاحب معاویه صاحب غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ معاویه صاحب صحابي دی، عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی، خو دې ډېر زیات انصاف د کړی دی په خپل دور کې. نو عبدالله ابن مبارک ورته وایي وی داسې خبره دی وکړه چې وجود دې را لغونې غونې کړه، دا ستا خبره وه. وی که ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې عادلانو نه ډکه شي، دا ټوله ځمکه، نو قسم دی د معاویه صاحب د هغې اس چې د حضور پاک سره په هغې په ملګرتیا کې جهاد کړی دی، د هغې اس د خپو دوړې ته هم نه رسېږي. نو د حضور پاک مبارک د سره چې څوک مینه کوي، د مینې یوه تقاضا د حضور پاک سره محبت، دا ادب او احترام. نو دې آیتونو کې چې دا مو لوستل، الله د حضور پاک د آدابو ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. دا الله او د رسول نه به مخکې ګام نه هلئ، مطلب دا د هغوی د خبرو اتباع به کوئ او د هغوی خبرو ته به سپک نه ګورئ او خپله رایه به د هغوی د رایې نه اوچته نه حسابوئ او د هغوی رایې ته او د هغوی دین ته به فرسوده او د 400 کالو وروستنی نظام نه وایئ. الله نه ویریږئ. ګورئ الله وایي تاسو یو خبره زه اورم او خبردار یم. یا ورپسې څه وایي؟ فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. د حضور پاک سره چې مجلس کې ناست یو جګ اواز اوچت به نه کوئ، چغې به نه وهئ. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. یو بل سره چې دا چغې وهئ داسې اوازونه به نه کوئ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. په ځان به پوه نه یې نیکي به برباد شوي. بیا څه فرمایي؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله. چې څوک د حضور پاک په مخ کې ټیټ آواز کوي، غلی غلی لګي، ادب یې کوي، احترام یې کوي، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. دا هغه خلک دي چې د دې زړه خدای د تقوا دپاره منتخب کړی دی. لهم مغفرة واجر عظیم. دی به الله بخي، لوی اجر به ورکوي. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. چې څوک د کوټو نه هغې غاړه تا ته آوازونه کوي. اکثرهم لا یعقلون. دا اکثر نه پوی دی، آدابونه نه دی خبر، رو به ادب زده کوي. ولو انهم صبروا. کدی خلکو صبر کړی وي چې دا چغې نه وهلې حتی تخرج الیهم، تر دې چې ته ورته بار روځې، لکان خیرا لهم. دا به وله بهتر وي چې صبر یې کړی وي، ځکه حضور پاک له به تکلیف نه میلاو شوی. نو صبر دې کوي. والله غفور رحیم. خیر دې که چغې والد او څه بېادبي کړې ده، الله وایي دوی د مجلس د آدابونه لا نه دي خبر. رو به خبرېږي د دوی دا ګناه او دا غلطي ما بخلې ده او زه به مزید رحم وکړم. نو د حضور پاک د مینې یو تقاضا دا شوه چې د هغې ادب احترام قدر به کوو، او د مینې دویمه تقاضا د هغې په خبرو عمل کول دی. اب انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان کړم. خدای دې زمونږ په زړه کې د نبي علیه السلام او د خپل ذات مینه قایمه کړي، او الله یې زمونږ په زړه کې د هغه د ملګرو او د هغه د کلي او د هغه د ښکلي دین احترام او قدر پیدا کړي.